مولانا تاسو چې کوم دی نو ستاسو عقاید هم ټیک نه دي. تاسو خپل اول عقاید خپل ټیک کړئ. په جوماتونو کې به تاسو ګډېږئ سیبیان هو تاسو په جوماتونو کې به تاسو ګډېږئ. شرکي عقاید دي ستاسو. قبرونو ته سجدې تاسو کوئ. ستاسو زه تحقیقي جواب که کوم نو 20-30 منټ ویډیو جوړېږي. زه تحقیقي جواب نه کوم. چپ سیبیان مچړه تجي ستاره شاچړه پورې استهزاء وکړه او وجد پورې دنه زه تپوس دا کوم چې ستا د وجد سره الرجي ده او که د الله ذکر سره ستا الرجي ده. که الرجي دي د الله ذکر سره وي نو ووایه راته. که هغه نو اسم ذات د خدای تعالی سره د دی الله چې ذاتي اسم د خدای تعالی دی. که دې سره ستا الرجي وي نو هم دلې ثابتوو. او استهزاء که دې ورپورې کړي نو شریعت پورې استهزاء کول بیا هغه کفر دی او بیا د خدای تعالی نوم پورې استهزاء کول دا هم کفر دی. او که د دې هو ذکر پورې تا دا هو چې کوم ذکر دی مستقل په سلسله کې دا ذکر ورکولی کېږي هو ذکر دی. د دې نه ته منکر او استهزاء کوې ورپورې یا ته انکار کوې نو دا راته ووایه دا هم دلې ثابتوو. او خبره د وجد که الرجي د وجد سره وي او دې ته ته ډمتوب وی او ګډا ورته وی نو ستا په فتوا باندې سیفیان په جوماتونو کې ګډېږي. سیفیان اوس ګډېږي او ستا مشران 1.5 کال مخکې هغوی به دا ډانسونه کول. مشرانو یې دا وجد ثابت کړی دی. دې ته ډانس مه وایه. اول د خپلو مشرانو کتابونه وګوره. ځان منصوبه دیوبند ته وایي چې زه دیوبندي یم. ستا مشران تذکرة الرشید روایت د رشید احمد ګنگوي صاحب هغه سوانح دی وګوره چې هغه څه وایي. چې به کله وایي د کور راووتو مریدانو به یې چغې والې جامې به یې شلولې او په خپو کې به ورته هرغړېده. او بوادر النوادر د اشرف علي تانوي صاحب د رواله وجد او رقص دا ثابت کړی دی. دا شان تکشف تشرب وغیره کتب نور د شاه ولی الله صاحب په دې باندې ګڼ حوالجات د دیوبند علماو مونږ سره پراته دي. هغه هم دلس بیانو هغې نه هم درته ثابتو. خپلو مشرانو مداشي ثابت کړی دی وجد چې تاسو ولې ډانس او ګډا وایې او هغوی ورته وجد او رقص ویلي دی او حالت محموده ورته چا ویلي دی اشرف علي تانوي صاحب. او که نه یې پېژنو نو تاسو ولې حکیم الامت وایې دا هغه کس دی. اشرف علي تانوي صاحب موږ له دا خبره کړې. که انکار دې کوې او پر اسکوتي پورې ته خندا کوې نو بیا یې د مشرانو د کتابونو نه ثابتو. که تا نه یې کتلي چې کتابونه درته وښیو حوالې یې درته ووایو. که پر اسکوت دغه نه کتلي نو بیا چې دې ته ته ډمتوب او ګډا وې نو مشران دې ډمانو هغې ګډاګانې کولې. دا یو کس چې د یو شیز مثبت وي د هغې قایل هم وي. نو ګوره د هغې د اشرف علي تانوي صاحب چې د دې اثبات کړی دی او د احادیثو مبارکو او حالت محموده ورته ویلي د دې قایلو نو دغه خبره جواب خو یې دغه دی. دا ما اوس وکړو. ورپسې دې دا ووایي چې ستاسو د سیبیانو شرکي عقاید دي او قبرونو ته سجدې کوئ. دا تا یو تهمت او بهتان دې وتړلو او که دلیل در سره وي نو پیش یې کوه. وښیه مونږ ته ښکاره ده چې سیفیانو قبرونو ته سجدې کړې وي. او دا به مونږ ته ښیې داسې بهتان به نه لګې بغیر د علم نه بغیر د لیدلو کتلو نه مونږ ته به داسې خبره نه کوې چې هغه ته داسې په مونږ باندې بهتان وتړې. قرآن کریم کې اله العالمین فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم. تموایا مفسرین معنی کوي ولا تقل لا تقول تموایا هغه څه چې تا لره پای باندې علم نه چې یو شیز دی علم درته نه وي په هغې باندې ته خوله مه پرانیزه او تا څوکو سیفیانو ته دا نسبت وکړو چې تاسو قبر پرست یې او قبرونو ته سجدې کوئ. دا د بهتان وتړلو د ځانه خبره دې وکړه. په دې کې ته خطا یې. دا خبره یې ټیک نه ده. او بله خبره دا چې ته وایې چې ستاسو د سیفیانو شرکي عقاید دي نو تا نه هغه خپل کفري عقاید هېر شو چې زمونږ شرکي درته ښکاره شو. زمونږ کوم یو شرکي عقیده ده په عقایدو کې یو ته رامخې ته که او په هغې باندې ته قول وکړه او دا ووایې چې دا ستا شرکي عقیده ده بیا انشاءالله وګوره جوابات یې وګوره. تا له زه د دغې جوابات وکړم او د کتابونو په حوالو سره او اکثر ځایونو کې به زه تا په خپله توره وایم یعنې ستا د مشرانو په کتابونو به زه تا پړ کوم انشاءالله. او هغې ته که ته بیا د دې نسبت کوې چې یاره دا شرک دی نو مشر به دې شرک کړي مشر به دې مشرک دي ستا په فتوا باندې ولې چې مشرانو به دې هغه شیز په کتابونو کې ثابت کړي. ته په یوې باندې ګوته کېږده او دا ووایې چې یاره ستاسو د سیفیانو دا عقیده شرکي ده نوم صرف په ګوته کېږده مونږ ته یې ووایه د حوالو سره یې پېښ کړه او کتابونه زمونږ پرې وښیه چې زمونږ داسې عقیده یا د اهل سنت والجماعت د کتابونو نه په مونږ رد پېښ کړه د هغې نه او دا ووایي چې یاره تاسو دا عقیده ده او دا ولې د اهل سنت والجماعت د دې عقایدو مخالف ده. تا که داسې عقیده مونږ ته وښوله بیا جوابونه واوره. که جوابونه نه مونږ دغه شان پاتې شو نو بیا ته ووایه چې او واقعي ده ټول خلک دې بیا دا ووایي چې یاره دا په غلطه دي. خو که چېرته تا دا ونه ښوله نو بیا ته په دې کې څه شي کاذب یې دروغجن یې. او که شرع
چې زه بیاني ته نه وي کړی نو بیا به ته مونږ ته هغه عقیده ښکاره کړي مونږ ته وښایه چې کومه عقیده دا زمونږ د شریعت نه خلاف ده او شرکي عقیده ده او بله خبره دا ده چې ته د جبر د عقیدې قایلي او ته د هغوی د دې جبریو د عقیدې دپاره تاسو لګیا یو خدمت کوئ خدمت یې کوئ او لارې ولې صفا کوئ نو کفري عقاید خو ستاسو دي او دا به ورته زه ثابت کړم په دلایلو سره بیا انشاءالله خو ته په یې باندې قول وکړه راشه او بیا انشاءالله جوابونه او پاتې شو دا خبره د عقایدو ده نو دې ته راشه انشاءالله چې پته دې ولګي چې ته څونه اوبو کې بیا به یې زه ورته وښیم او ستا عقاید کفري عقاید به م زه تا ته وښیم ښه چې ته مو وایې چې یاره ستاسو شرکي عقاید دي نو ته به خپل کفري عقاید هم ووینې تا نه خپل کفري هېر شوي دي زمونږ ورته معلوم شوه او هغه د په نظر راغلي دي خو هغه ته مونږ ته وښایه چې دا کوم یو شرکي عقیده ده دغه خبرې دي د دې جواب وکړه بیا انشاءالله مخکې وګوره یا یې په عقیده باندې ته ګوته کېده او مونږ ته وښایه چې دا نظریه د عقیده ستاسو خلاف ده د اصولو د چا نه د شریعت نه او بل د اهل سنت والجماعت د اصولو نه او د ماتوریدیت یعنی د امام ماتوریدي رحمت الله علیه د یې خلاف ده بس دا ته وښایه مونږ ته بیا انشاءالله تماشه وکړه د یې جوابونه واوره بیا مونږ وایو چې په حکومت کې به زمونږ لاس نه وي زمونږ به سلطنت نه وي زمونږ به زور نه وي زمونږ به په حکومت کې کسان نه وي مونږ سره به دولت نه وي مونږ سره به وسله نه وي زمونږ به خلک کم وي خو زمونږ په زړونو کې به ایمان وي زمونږ په زړونو کې به غیرت وي زمونږ په زړونو کې به قرباني وي زمونږ په زړونو کې د پیغمبر په دین باندې سر کټکول به وي زمونږ په وینو کې د پیغمبر په ننګ و ناموس باندې د خپلو وینو سیراب دیول به وي مونږ ورته وایو چې دلیل مونږ سره کثیر دي دلیل مونږ سره کثیر دي ډېر زیات دی مونږ سره مونږ به په